بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت یم دی وخت کې په شیرپو آر ایچ سی کې موجود یم. دغه چې نن دلته د کیمپ لومبه ورځ روانه ده او په ډېر لوی تعداد کې خلک چې کوم دي هغه راغلي. نو دې حوالې سره به دلته د کیمپ حوالې سره به دې وخت کې د خلکو نه دلته تپوسونه کوو چې دوی څه رایه ده. بس ماښام نه په دې دغه باندې راغلي یو بچی او سترګو تکلیف دی. دې وخت کې موږ سره سینیئر صحافي الف خان شیرپو ولاړ دی. هغه نه به د کیمپ حوالې سره تپوسونه کوو چې هغه څه وایي. دا ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. نن چې په 400 کې بیا په 400 په تنګي تحصیل کې د آفتاب احمد خان شیرپو لخوا د صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپو لخوا کم آی کیمپ لګېدلی دی او په دې کې د شفا هسپتال د 35 نه زیات چې کم دی هغه ماهرین ډاکټران هغه ناست دي. دې کې به د آیس چیک اپ کېږي، دوایي ورکوي، د اپریشن ضرورت وي نو اپریشن باندې په دغه لینز باندې چې کم دی 1 لاک نه زیاته خرچ راځي. بالکل هغه به پرې کېږي. دا به نن سبا او بل سبا چې کم دی نو دا روان وي. نو بالکل راتلی شي تر مازدیګره پورې به وي. درنګ ساعت کې به شیرپو خان افتتاح هم کوي، خپله هم راځي. خو ګرانو کتونکو یقینا خو دا سیاسي خلک غواړي نو دغه شانتې مواقع موږ غریبانانو له راکولی شي. نن سبا علاجونه ډېر زیات چې کوم دی هغه ګران شو او په دې ګران علاجونو کې خلک نه د چشمو وس کېږي. دلته به چشمې هم ورکوي ورسره چې کوم دی نو د علاج توان نه لري. ډېر ماشومان چې کوم دی نو هغه کورونو ته موږ لاړ شو، سار ستړي سار روزو ماښام ستړي لاړ شو، موبایل یې ورکوو. د موبایلو د ډېرو ماشومانو نظرونه چې کوم دی هغه خراب کړل. نو بالکل ماشومان هم راوستی شي. دې کې پارټي نشته، دې کې رنګ ذات پات نشته چې څوک هم چې کوم دی نو د آر ایس سی شیرپو ته راتلی شي. نو بالکل د دې 2 ورځو نه چې کوم دی نو پیدا واخلې او دلته کې راشي او زه دې ته ډېر په ښه نظر باندې ګورم او په دې باندې شیرپو خان ته خیرای تقسیم پیش کوم. یقینا چې دا د تحصیل تنګي او د 400 خلکو سره یو ډېره لویه ښېګڼه وکړه. ډېره مهرباني. استاد څنګه ستا کار وشو؟ او جی بالکل او د ما د سترګو مساله وه او هغه ډاکټر صاحب راغی مو بس طریقې سره نمبر مې ورکوي او 15 نمبر مې هغه زما کار وشو. او څنګه چیک اپ او چیک اپ وشو ډېر مزېدار شو. په یو دوایي درکړي چې چا یې نه کې د ضرورت یې نه کې ونه ورکړي. د غریبو به ډېر کار پکې روان دی. دا وګوره رش تاسو وګورئ. نو ډېر زیات د هغه آفتاب خان شکریا ادا کوم چې داسې کار چا کړی لکه چې د هغوی کوم کار وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم زورابګل دی. زه د شیرپو د علیشا قلعه یم خو د سترګو د معاینې دپاره دلته رالم. الحمدلله زموږ آفتاب شیرپو دا څومره قرباني د دې علاقې دپاره د دې محلې دپاره د دې کلي دپاره ورکوي. ځکه چې دا ډېر کسان پکې معذوره دي، چا غریبانان دي، بېوسه دي، د چا نظر کار نه کوي. دې دپاره خان دا ټیم راغوښتی دی او دا څومره مخلوق چې دا ټول راغلي انشاءالله چا له به چشمې ورکوي، چا له به سترګو اپریشن کوي، چا له په سترګو کې غمي لګوي. ځکه دا ضرور دی د غریبانو. غریب سړي خو وس نه کوي، غریب سړي ځان روټۍ پیدا کړي او که د سترګو معاینې او چیک اپ وکړي. دا موږ دغه ډېره شکریا ادا کوو. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د آفتاب احمد خان شیرپو سکندر خان شکریا ادا کوم چې زموږ د غریبانانو له دې ځای کې د کیمپ راوړی دی او دې ځای کې چې کوم راغلي دي د چا اپریشن ضرورت دی، د چا لینز ضرورت دی، د چا چشمې ضرورت دی، نو دا ټول سهولت دلته کې هغه راوړو او اپریشن هم کوي. زموږ خپله یو د ترور خاوند سیول ماما چې کوم دی هغې یو اپریشن کړی دی او باقي د بل سترګې وس نه کېده. اوس راغلی دی هغه ته د بل سترګې اپریشن پرې وشي. نو موږ د مشر خان او د کشر خان آفتاب خان او د سکندر خان شکریا ادا کوو چې د غریبو ولس لپاره دلته کې دا کیمپ راوړی.